عبدالله ابن جعفر رضی الله تعالی عنہ یو پیر د مدینه منورې په کوڅو کې روانو او په یو باغ باندې ورلې او په هغه باغ کې یو حبشي غلام و. مړه دې خلکو یې په دې الله په دې مخلوق پیدا سي دا پیسې او دا هر څه شیندل داسې ځکه خو الله جل شانه ورکول کنه او د مال سره زړه غواړو. زړه اصل شی ګوره زړه دی. زړه ښه مالدار هغه دی چې د زړه نه مالداري دا نه چې شومې مړه او پیسې په جب کې بسیقي او بزې سپیم زرما او ټوله زما او صرف زما دې خلکو واقعیت تاسو واورئ. نو جعفر صاحب روان دی په باغ باندې ورلې په هغه باغ کې یو حبشي غلام دی چې د دې باغ سیکارنه کوله او د باغ نگرانی به کوله. اوس دغه غلام روټۍ خوري روټۍ. الله اکبر عجیبه خلکو یقیني بس ځکه خو الله زلولی دي روټۍ خوړله او د دغه غلام حبشي غلام سره یو سپی خواته ورسره داسې ولاړو. اوس دا غلام یوه نوڼۍ داسې رالي په خپله هم خوري او یوه نوڼۍ هغه سپي له هم ورکوي داسې په خپله هم خوري او یوه نوڼۍ هغه سپي له هم ورکوي داسې په دغه پوزیشن سره هغه ټوله چې کومه خوراک و هغه ختم کو. نو جعفر رضی الله تعالی ابن جعفر رضی الله تعالی عنہ ورلې او ورته وی جناب و ډېر عجیبه معامله مې نن ولیده چې ته په خپله هم یوه نوڼۍ خوري او یوه نوڼۍ دې سپي له هم ورکې دا څه حالت دی و تا خو دې سپي له داسې لږه شان روټۍ به دې وله ورشتلی وې او بس خبره ختمه. نو تا یو نوڼۍ په خپله کوله او یو نوڼۍ دې په دې سپي باندې خوړه دا څه عجیبه حالت دی. نو هغه ورته وایي جناب وایي حیا راله راتله دا هم د الله مخلوق دی او دا ما سره یو قسم نه اوسېږي په دې باغ کې او کله هم چې ما له روټۍ راشي نو وایي زه درې روټۍ راځي یو قسم لا هغه ټایم کې وړې وړې روټۍ به وي داسې نو یو نیمه روټۍ زه په خپله خورم او یو نیمه روټۍ زه په دې سپي باندې خورم او وایي دا حالت د کله نه دی وایي د کله نه چې دا سپی ما سره دی او ما له روټۍ راوړي نو زه دغه شان حالت اختیاروم. ابن جعفر رضی الله تعالی ډېر فکرمند شوی دی وایي ښه وایي داسې حالت دی په لار روان شو او لاړې مدینه منورې په بازارونو کې تپوس وکړو چې دا باغ د چا دی نو چې پته ولګېده د عثمان رضی الله تعالی عنه د بچو باغ و. الله اکبر کبیره یو بل د پاسو خبرې چې کله ورلې هغه ته اوس وایي عثمان رضی الله تعالی عنه بچي ته کېناسته وایي ورته جناب وایي پلانې چې کوم باغ دی وایي دا دې په ما راخرڅ کا. هغه ورته وایي ته په خپله هلې وایي او زه وایي هسې مې دله درکو الله وایي هسې مې درکو. د کجورو باغونه وو په سوونو کجورو به وي یوه کجوره لکه نن سبا چې د پراډو نه د پراډو دومره طاقت قوت په هغه یوه کجورې کې وښه مضبوط یو ښایسته پالداره کجورې به وي زه وایي داسې مې له درکو. هغه ورته وایي نه داسې وایي مه راکوه وایي قیمت یې مقرر کړه چې قیمت یې دله درکم او وایي ښه بس په دومره قیمت شو دا واله او بس باغ مال راکا. خو جناب په هغه باغ کې یو غلام دی هغه غلام هم را باندې را خرڅ کا. د عثمان رضی الله تعالی عنه بچو ورته وی یاره هغه غلام خو دله موږ نشو درکولی ځکه چې هغه غلام زموږ سره غټ شوی دی هغه زموږ په خاندان کې سترګې کولاو کړې وې او راغټ شو را سره. نو جعفر صاحب څه وایي ابن جعفر رضی الله عنه وایي نه وایي دغه به راکې راله وایي ښه اصرار یې وکړو بس وایي سیده هغه غلام یې ته هم واغېستو رالی باغ ته رالی غلام ته وایي جناب وایي د غلامۍ نه مې خلاص کړي او دا باغ چې کم دی که نه وایي دا ما واغېستو. نو هغه غلام ورته وایي صحیح ده لا ولې ورته څه وایي دا باغ خو ما واغېست یاره غلام وایي صحیح ده بس وایي د ټولو نه مخکې د هغه غلام و ستا غلام ستا غلامي به کوم نه وایي ته مې هم واغېستې او وایي زه وایي د الله دپاره مې معاف کړي او د الله دپاره مې آزاد کړي. ابن جعفر رضی الله تعالی غلام ته وایي په لکونو نن سبا په کروڑونو روپۍ ته راځي ښه په کروڑونو روپۍ ته راځي زه وایي ته مې د الله دپاره معاف کړي او وایي ما ته واغېستې د خپلو مالکانو نه. نو غلام ورته وایي د خپلو مالکانو نه خو زما جدایي ډېره ګرانه ده وایي د هغوی سره خو ما ډېر غټ ټایم تېر کړو خو زه بهر کې او هغه ابن جعفر رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وایي زه ته ازادي او وایي دا باغ هم ستا شو. الله اکبر وایي ستا په یو عمل دومره خوښ رالی ما ته چې زه ته مې آزاد کړي او دا باغ هم ستا شو. نو غلام ورته وایي ښه وایي زه دې آزاد کړم وایي او وایي زما اختیار دی په دې باغ وایي او وایي ته ګواه اوسه چې ما دا ټول باغ د عثمان رضی الله تعالی عنه چې کوم خاندان دی پای کوم غریبانان دي په هغوی ټول مې صدقه کړو. الله اکبر کبیره زما یو شی نه دی په کار دا خلکو مړه زما او ستا په معاشره کې څومره غریبانان خلک دي دا کم چې دا تاسو وینئ که نه دا وړه شانتې لور ورسره ده څومره غریبانان خلک
کیا ما تا پیسې را سره شته ما تا په خپل ګاونډي خرڅ نه کوم په دوی به څه وکړو عایشه رضی الله تعالی عنها یو پیره ول سلاک 1,00,000 درهم رالی 1,00,000 2 بوجۍ رالی د درهمو او تقسیم کړي په خپل روجه وا چې ما خام شو کنه نو د 1 درهم د غوخي پیسې وسره هم نه وی چې 1 درهم نه پکې پاتې شي 1 درهم هم نو پاتې شوی چې عایشه صاحبه په روجه ما تکړه وي او د 1 درهم غوخه راوړې وي نو خپل دغه توي خادمه تویل سنشته و جناب وي تاسو ټولې پیسې د الله په لار په غریبانو باندې صدقه کړې نو لګم ځان لنه دی پریخي نو عائشه صاحبه ورته ما ته بده ویلې وې کنه په دغه ټیم کې خو ګورې زماله سونه بیا ودرېږي نه زه ټول د الله په مخلوق باندې خرج کوم نو چې د الله په مخلوق خرج کې کنه چې ته به اختیار ورکې او شمارې نه نو الله بیا نشماري به دل به شمار درکې خو کاش چې مال سره مونږ له زړه راکړې نو جناب ډېر غیر چا پیر داسې خلک زموږ په معاشره کې پراته دي په دوی باندې لګ رحم وکړي جی الله به مونږ له هر سره کوي په دوی چې مونږ رحم کو کنه او به اختیار ورکو نو الله به مونږ له به اختیار راکړي